نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمورنا طلب جمع عند الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ دیر جمعہ کی اللہ منگو تاسو لجون را نصیب کو ما تاسو تا تیر شوی جمعۃ المبارک په ورځ باندې 12 ربیع الاول کې بیان کړو نو دا میاشت د ربیع الاول شروع ده نن می دا اراده ده چې تاسو ته په ذکر الهی باندې بیان وکم ذکر مونږه مسلمانان اکثر ټول کوو ذکر حیوانات هم کوي ذکر په دریاب کې څومره مخلوقات د الله وسیږي هغه هم کوي او ذکر موت انسانان هم کوي په ځمکه کم مخلوقات ته هغه هم کوي خو ما نه څه تپوسونه شوي دي او په فیسبوک باندې دا بازي بے علم دا ولري د علمونو د علماء لباس اغوسته د علماء لباس اختیار کړي او قوم په گمراهۍ کې مبتلا کړي هغه داسې چې څه تپوسونه مرانه پرونه مرانه یو تپوس شوی د تسپو متعلق او تقریبا ډیر تپوسونه وشو خلک په فیسبوک کې وګوري او به معنی تپوس وکي او بعض قوم په یو بل سره باس مباحثم کوي چې په تسبو باندې ذکر کول بدعات یا په کونټر باندې ذکر کول
نو قوم من حیث القوم دا خلق گمراہی طرف تبوزی او چې دا خلق کم ذکر کوي نو د دې ذکر نه بندي نو زما اراده ده چې دغه شانتي د تسبو متعلق په تسبو باندې ذکر کول په کونټر باندې ذکر کول وغیرہ عادت چې پکېږي په هغې ذکر کول په ګوتو په بندونو ذکر کول بعض خلق پکې لا دام وای خبره ده وای تاسو په ګوتو په بندونو ذکر کوي نو دا انسان سره قبر ته ځي وای دا به ګواهي کوي درېمه خبره تصوف پیر پرستی وغیرہ اغا چې کم علماء حق پیران دي دا غیو متعلق سلورم نمبر خبرات ذکر د الله د رضا د پاره نو لاول ځان په دې خبره پوي کوي دا یو څو خبرې به تاسو ته وړاندې کوم یو جمعه کې وشو دو کې وشو دریو کې وش به د دې سره څه واقعات دي ابدا ته پیش کوم ذکر د الله رب العزت دا د انسان هر مشکلات ختمي قرآن کریم کی اللہ رب العزت فرمائے دویم سپارہ کی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وی ما یاد کئی نزب تاسو یاد کم وَاشْكُرُوا لِي بید دے سر دویم جملہ ذکر کئی وَاشْكُرُوا لِي ما چې تاسو با احسانات می کړی تاسو دا بدن می پیدا کړی دا ما شکریا ادا کوي کم رزق خوري وغیرہ وغیرہ ولا تکفرون ناشکری مکوي ولا تکفرون معنا دا ناشکری بنا کوي یو مخلوق انسان دا الله بنده هغه د الله د بل بنده سره احسان وکي نو ټول مدبه هغه احسان دا بنده یادای پلان کې راسه په پلان کې وخت کې ډېر خکړیو هغه احسانات یې نه لري او دیتا پا متلونو کې محسن پروش احسان پروش چې احسان نه لري احسان یاد ساتي دا ښه انسان دی دا بد نه دی الله رب العزت چې زمونږ او تاسو سره هر وخت احسانات هر وخت چې د کم نه مونږ پیدا شوي یو او دنیا کې مونږ او تاسو له الله د کومه پورې ژوند راکړی دی احسانات شروع دي دا انسان چې کله ساه راوباسي دا یو احسان د الله
واپس دن کې دام د احسان د الله دا ډاکټري پیړلې دا نوري خبرې د خیر لہذا په دې بدن کې د موستاد ازله پیدا ده دا دن وینه پیدا ده دا سیستم پیدا ده دا چلن کوي لګیا ده وخه ده ماشین نه ده وخه ده خو الله رب العزت دې وخه نه یو ماشین جوړ کړی دنه دا ټول دنیا چې راجم شي دا ټول دنیا نو د ویني یو ساس کې نشي پیدا کولای کم چې رب دنه پیدا کړي ټول مخلوقات نو دا موږ سره الله رب العزت اور وخت کې احسانات نو رب مونږ ته وایي چې فذکروني اذکرکم ما یادوي نو زه به تاسو یادوم واشکروا لی زما شکر چې څه درته میلاو شي شکر ادا کوئ ولا تکفرون ناشکري به نه کوئ ذکر الهی د رب ذکر د الله ذکر د الله د نام ذکر ذهن کې یو خبره یاد وساتئ رب چې کله دنیا نو پیدا کړي او اسمان نو پیدا کړي مخلوقات نو پیدا کړي ملائک وغیرہ نو رب بخپل ذکر بخپل کو الله رب العزت بخپل ذکر بخپل کو قرآن کریم کې ذکر دی ښا بے اللہ رب العزت جی اسمانونه پیدا کړو فرشتي پیدا کړي نبیا فرشتو د الله ذکر کو قرآن کریم کې اول سپاره کې 3 نمبر رکوع کې ذکر دی سورہ بقرہ کې سلورم نمبر رکو کې نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ویا الله مون خو ستا ذکر کو ستا د نوم سپیان کو ستا ذکر الهی کو یا الله د مون اور وخت کې ستا زمون په ذکر الهی د مون سٹارټ ته هغه خپل لوی باس د آدم علی السلام چې الله پیدا کوو خو الله رب العزت خپل ذکر په خپلم کوي او الله رب العزت مخلوقات پیدا کړي په دنیا کې به چې الله رب العزت دنیا اسمانونه پیدا کړل اسمانونه هم د الله ذکر کوي به الله رب العزت چې جنت او جهنم پیدا کړل جنت هم د الله ذکر کوي او په جنت کې څومره مخلوقات ته هم هغه د الله ذکر کوي غلمان دی ور دی وغیرہ وغیرہ جنتی پیداوار نعمتونه دا هم د الله ذکر کوي امدغه شانتي د الله رب العزت چې جهنم پیدا کړي اور پیدا کړي د الله ذکر کوي به الله رب العزت چې زمکا او پیدا کړلا اسمان او زمکه چې پیدا شوا نو اسمان او زمکه په منځ کې چې کومه خلا مخلوق ته دا هم د الله ذکر کوي دا یو څو لفظونه وخت کې کوم کوم شی د الله په مخلوقاتو کې چې ذکر پری دي
لکه مونږ او تاسو د الله رب العزت مارغان پرند چرند دا چې پیدا کړي دا چې کله د الله ذکر پرېږدي نو دا علما لیکي کتابونه لیکي چې دا د وخت د ښکاري سره په جال کې راشي یہ اللہ ختم کی اللہ میٹاو کی په دریاب کې چې کم مخلوقات الله پیدا کړي دي سمک مایان مچھلی دا چې کله د الله ذکر پرېږدي نو دا د ښکاري په جال کې راشي یا الله ختم کی درخت چې کله د الله ذکر پرېږدي ونه نو چې کله دې وخت کې د الله ذکر پرېږدي نو الله رب العزت د دې نه دا لوموالی ختم کړي وچش د انسانانو په پیدا کې راولي چې انسانان په اور بل کړي کله چې دا ولاړه وي شنه وي انسانانو ته پیدا ورکوي دغه شانتې دا ثمر ونه چې کم ده د فروټو ونې کله چې دا ذکر الهي پرېږدي نو دې وخت کې دا وچه شي ختمه شي الله رب العزت چې بیا دنیا پیدا کړه په دنیا کې الله رب العزت مخلوقات پیدا کو نو په دنیا کې الله رب العزت څلور قسمه مخلوق پیدا کړي په د خپل ذکر د پاره ذوی العقول ورته وي عقلونو والا لاول الله رب العزت په دنیا کې هن مخلوق پیدا هل مخلوق د الله ذکر خپل ذکر له الله پیدا کو نو کله چې هل مخلوق د الله ذکر ختم کو په دنیا کې نو الله میټاو کو نو می ختم شي د هغې نه پس الله رب العزت په دنیا کې بل مخلوق پیدا چې کله بل مخلوق الله په دنیا کې پیدا کو هغې ذکر کوو دنیا کې زندگی پالله خو چې کوم وخت کې دیو د الله ذکر ختم کو ذکر یې پرېښوستو الله د دنیا د مخ نه میټاو کړل ختم یې کړل نام یې ختم دی دو قسمه مخلوق چې انس او جن دی انسانان او جن پیریان دا الله رب العزت د انسانانو نه مخکې جن الله پیدا کړو نو جنات هم د الله دا په عباداتو کې قرآن کریم کې الله وایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا د عبادت لپاره پیدا دي دواړه مخلوقات نو څه وخت کې جن هم د الله رب العزت ذکر کوو اولیاء او بزرگان پکې وو او اولیاء بزرگان پکې اوس هم شته د الله ولیان بزرگان چا چې د الله ذکر پرې پرېښی دی نو فرشتو ورسره جنګونه کړي دي دا قرآن کریم کې ذکر دی د آدم علیه السلام په پیدایش کې الله دا ذکر کوي فرشتې ورته وایي چې یا الله مخکې خو موږ دې خلکو سره جنګونه تا پسې دنیا ته لېږلي یو فسادیان وو فساد یې کوو په ځمکه الله رب العزت هغه مخلوقات ته الله میټاو کو کم مخلوقات چې په جن کې د الله ذکر کولو نو د هغې نسلونه فصلونه لا شروع دي دا د انسان نه مخکې پیدا دي الله رب العزت بیا انس پیدا کو انسان آدم علیه السلام نو انس الله پیدا کو آدم علیه السلام
نو الله رب العزت دا د خپل عبادت او د ذکر د پاره پیدا کړي نو دې به د الله عبادت او ذکر کوي خو راځي بیا په دې کې د انبیاء او د رسولانو او زما استاد ذکر دی انبیاء آدم علیہ السلام خو الله رب العزت په ټولو مخلوقاتو کې انسان دا اشرف المخلوقات پیدا کړي ورا مخلوق په ټولو مخلوقات او بیا دا څومره مخلوقات چې الله پیدا کړي دي نو دای د دې انس د پیدې دپاره پیدا کړي دي دا به د انس ته منفعت ورکوي پیدا به ورکوي نو الله رب العزت ما او تا مخلوق چې کم پیدا کو نه دای د ذکر الهی دپاره پیدا کو چې د الله ذکر بکوي کم وخت کې چې دا انسان دا الله ذکر کوي نو دا د الله په یادو کې فاذکرونی اذکرکم کم وخت چې ته الله یادې نو الله به تا یادی نو الله رب العزت چې آدم علیه السلام پیدا کو خود آدم علیه السلام په اولاد کې په بچو کې چې څومره اولاد دی نو په اولاد کې الله رب العزت انبیاء او رسولان را اولېږل نو د دیو ذکر انبیاء چې الله څومره دنیا ته رالیږلي دي نو انبیاء د الله د دین دپاره ډېره قرباني ورکړې ده خاص خپل دین دپاره خپل اسپایان رالیږلي نو څومره انبیاء او رسولان چې دنیا ته راغلي نو دوی د الله په ذکر کې زندگی مشغوله تیره کړې ده او بیا چې کم رسول او کم نبی څومره د الله ذکر زیات کړی دی نو قرآن کریم د هغې نومونه هم ذکر کړي دي تر قیامت پورې زما او ستا په ذهن کې هغه انبیاء او رسولان یادیږي ټول انبیاء او رسولان دا زما او ستا دپاره قابل قدر او عزت والدی هر نبی و هر رسول سره ما او تا په عزت علیه السلام لپس ذکر کو چې الله دنیا ته څومره رسولان انبیا رالیږلي دي ټولو د الله په دین کې زندگی مشغوله او په ذکر الهی کې زندگی مشغوله تیره کړې ده بیا الله رب العزت په دې انبیاء په دې رسولانو کې بعض نبیانو رسولانو له باچاهت یې ورکړي دي د هغې زندګي ما او تا ته مخامخ ته او بعضې انبیاء او رسولان پکې الله رب العزت ملنګان پیدا کړي دي او بعضې انبیاء او رسولان الله رب العزت متوسط پیدا کړي دي د دنیا په حساب سره نو په دې کې الله رب العزت دو نبیانو ته باچاهت ورکړی داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام
د الله رب العزت ذکر ډیر زیات کړي. خو داود علیه السلام په هر وخت کې د الله په ذکر کې مشغول وو. د دنیا مصروفیات سره هم الله د دې بندگانو سره هم پیدا کړی دي. حلال روزي او حلال رزق او کسب او وغیرہ وغیرہ دا بم کې، خو الله به هر وخت کې ستا پزله کی. نو الله رب العزت داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام لا باچاهت ورکړو او د باچاهت سره دیو څنګه زندگی په دنیا کې تیر کړی دا. حدیث مبارک میں گتو بیگا د شپې درې کسان د فضل اعمال هم دا حدیث ذکر کړي. درې کسان په دنیا کې مستجاب الدعوات تخا دعای الله نه مسترد کوي، چې د الله نه سو غواړي الله دعا نه مسترد کوي. یو بدی کې هغه انسان چې د الله رب العزت ذکر زیات کوي، نو په ذکر باندې انسان د الله رب العزت نزدېکت حاصلېږي. نو د الله رب العزت سره یو قسم دوستانه جوړېږي. نو الله رب العزت د خپل ذاکر دعا نه مسترد کوي. تاسو به هم دا د مبلغین او حضراتو نه اورېدلي حدیث مبارکم دی چې الله رب العزت ورځ په قیامت باندې په جنت کې یو باب دروازه تعین د هغې خاص د ذاکرینو دپاره کړی دی، چې څوک د الله ذکر زیات کوي نو دی چې کله الله جنت ته داخلی نو دی به د الله رب العزت په دغه جنت د ذاکرینو په دروازه داخلی. د جنت 8 دروازې دي او د جهنم 2 دروازې دي. علما لیکي یو دروازه د بے حساب بے کتاب والو د پاره ده. دا نور دروازې علما لیکي چې یو ذاکرینو د پاره باب دغه شانت د روزه‌دارو دروازه مختلف نمونه دي. نو یو دروازه په جنت کې الله رب العزت د ذاکرینو د پاره پیدا کړی دا. نو الله رب العزت د ذاکر دعا نه مسترد کوي چې څوک د الله ذکر زیات کوي. علما بل لیکي یو سړی ګناهګار دی سخت دی بیره د دعا نه مخکې د الله ذکر وکړي او بیا پسې وروسته دعا وغواړي بیا هم الله دعا نه مسترد کوي. دویم نمبر د مظلوم دعا الله نه مسترد کوي، دا مستجاب الدعوه دا الله ډایرکټ قبلوي. دریم نمبر د عادل بادشاہ چې کوم عادل بادشاہ د خپل راعیانو سره د انصاف زندگی عدل کوي انصاف کوي نو د دې عادل بادشاہ دعا الله نه مسترد کوي. نو الله رب العزت په دنیا کې رسولان او انبیاء دو پکې الله بادشاہان پیدا کړیو. ته سپاره کې الله د هغې ذکر کوي د سلیمان ولقد سخرنا لسلیمان الریح دغه ځای کې ذکر کوي سورې صافات کې سورې صاد کې. دویم نمبر
داود علیہ السلام الت ذکر کئی یا جبال اوی بی معه والطویر وعلنا له الحدید. داود علیہ السلام دا اللہ رب العزت داسی یو رسول تیر شوے نبی تیر شوے دے چې هر وخت کې په باچاحت کې زندگی د الله په دین او د الله په ذکر کې مشغوله تیره کړې ده او الله رب العزت ولا یو ناشنا आवाज هم ورکړو او زبور کتاب هم الله دل ورکړي ورځ په قیامت به الله رب العزت د اعلان وکي حساب کتاب چلےږي داود علیہ السلام به پاسيږي د خپل کتاب تلاوت په وکي دی به چې کله ذکر کوو نو د زره به دا مارغان راجمش مارغان به چې راجمه شول غرونه به راجمه شول نو د سره به یو ځای ذکر کوو نو انشاءالله ټیم نشته د درې جمعې تاسو ته په دې باندې بیان کوم دا خو هغه بیان شو لا سلسله لا جاری ده دغه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه دي او بیا دا کوم خبره چې تاسو ته ما په فهرست باندې وکړې نو بیا به د دې جوابات کو چې په تسبیح باندې ذکر کول یا په کونټر ذکر کول دا افضل خورسته بیا خبرې کو وجوهات په بیانو چې سو وجوهات سره په تسبیح ذکر کې او کم خلق چې دا الفاظ استعمالي چې په تسبیح ذکر مونږ په ځل باندې کو ذکر مونږ په خلق په تسبیح نه کو دا تسبیح زمونږ د پاره عادت دی ان شاء الله دا به خپل وخت سره به مناسبت سره خبره کو الله رب العزت مونږ او تاسو ټول مسلمانان ذاکرین د الله ذاکرین دې مونږ جوړ کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.